کتونکو د ودان پراپرټۍ د سوري لاندې چې زه نن تاسو ته کوم پلاټینګ ښیم نو دا تاسو ګورئ مین شاره مردان ته وتلې ده. دا مین شاره چې کومه ده دا د مردان د 400 نسبت نه بالکل چې راځي کومې ته چې 200 روډ وایي. نو په دې لار باندې چې کوم دی بیا رسالدار کلی دی. نو موږ به اوس رسالدار کلي ته یو څو قدمه مخکې به ځو. کورونه دي او هغه کورونو سره به چې کوم دی نو هلته به تاسو ته لار ښایو او دا بیا ډایرکټ چې کوم ده موټروی ته خو هم وتلې ده. دا یو څو قبرونه چې کوم دی نو دا دې طرف ته مخې ته دي دا کلی دی او دې کلي ته چې کوم دی نو دا رشکې هم روان دي ګاډي هم روان دي. نو زه به تاسو ته به د ودان پراپرټۍ د سوري لاندې هغه پلاټ یې ښیو. نو راځئ زموږ سره دی. کتونکو نن د تاسو سره ودان پراپرټي متعارف کوم. هغوی چې کوم ځای خوښ کړی دی په 50,000 باندې مردان او مخامخ دغه سړک ښکاري. ګورئ مین شاره هغه د ښکاري او په دې مین شاره سره خوا کې چې کوم دی نو تاسو باقاعده په دې کیمره کې خو لږ ورنږدې دی که نو د موټر سایکل نه مخکې چې کوم دی خو نظر تیز وي لږ مخکې دغه سړک دی. ګوره دا ټالي چې پرې روانه دا مین شاره ده. مین شاره بیا چې کوم دی خو دې خواته وګورئ نو دا د کلي منځ چې کوم دی زه تاسو ته ښیم چې دا د کلي منځ دا لار او دغه جومات دا حجره او دا د ودان پراپرټۍ له طرف نه چې کوم دی نو پلاټینګ نکاسي یې هغه اړخ ته مو او دې خوا ته چې کوم دی دا نالۍ او دا غټه مین شاره. نو دا ځو نورې خبرې کوو زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو د کیمرامین یاسر خان سره ستاسو په خدمت کې د ودان پراپرټۍ نه حاضر یم. کتونکو دې وخت کې زه په رسالدار کلي کې موجود یم. رسالدار کلي کې چېرته موجود یم تاسو دا کورونه وینئ دغه مناره وینئ. یو غټ جومات چې کوم دی دلته کې د خلکو جوړ کړی دی او دا خلکه بهر ملکونو کې دي خدای وس ورکړی. دا ښکلې غټه حجره ده دلته کې او ډېر پرامنه خلکه دي په رسالدار کلي کې د مینې ډک خلکه دي. په هغه ځای کې موږ تاسو ته یو ډېر ارزان پراپرټۍ ودان پراپرټي چې کوم دی پی مرله 50,000 یعنې 50,000 موږ ډېره موده پس چې کوم دی د کم ریټ ځای تاسو ته ښایو. نو دې خوا ته چې تاسو کله 200 ته ځئ یعنې مردان ته ځئ نو په نسبته کې چې راتاو شئ نو رسالدار کلي ته به را دغه شئ. نو رسالدار کلي په لږه فاصله کې دی. بیا خو دې خوا ته ګورئ نو دا سړک چې کوم دی دا مین شاره دغه او دا سړک چې کوم دی ډایرکټ موټروی ته باباجي کلي ته نوښار ته او ښه ایزي ځای ته چې کوم دی وتلی دی. خو دا 12 فوټه لار د سراسره تاسو 15 مرلې پلاټ اخلئ تاسو 10 مرلې پلاټ اخلئ او خو تاسو 20 مرلې پلاټ اخلئ. نو یو ډېر ښکلی ځای دی. بجلی شته اوبه شته حجره شته جومات چې کوم دی د دې ځای نه ته دا مناره ښیمه ده وګورئ جی دا مناره وګورئ هغه غټه مناره چې کومه ده نو چې په یو کلي کې دومره غټ جومات جوړیږي نو دغه کلي به څه حیثیت وي. نو رسالدار کلي یو ډېر پرامنه او یو ډېر ښکلې خواږه خلکه محفوظه او دا دې وخت کې دا په جریبونو ځای دی چې دې کې تاسو ته دا ځای دې کې به نور سهولیات هم چې دا کوي کله چې اخوا پلاټینګ کوي یا دې خوا پلاټینګ کوي نو اخوا ته به سر ته هم چې کوم دی تاسو ته بیا نور سهولیات راځي. خو الریډي دا د کلي په منځ کې دی. نو په کلي کې تاسو ته حجره جومات جنازګاه په دې ځینو کې هر څه دغه میلاویږي او چې دې ځای خلک یې واخلي نو بیا خو ډېره ښه ده. صرف 50,000 مرله ودان پراپرټي دفتر یې چې کوم دی نو په 400 کې په مردان روډ باندې برفخانې سره بالکل نږدې هلته کې دي. خبرې اترې به کوو د ودان پراپرټۍ دغه مشران زموږ سره موجود دي چې یاره د دې ځای ریټ چې کوم دی زیات هم ایښودی شو. دا ریټ یې ولې ایښودلی دی چې ولې چې دا ځای ډېر محفوظه ځای هم دی او کلی هم دی ټول ایجوکیټډ خلکه په رسالدار کلي کې اوسېږي جومات هم شته حجره هم ښه غټه شته. خپله پېژنګلو جي زموږ ښه جي بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ عزتمندو دوستانو مسلمانانو موږ انشاءالله دا 3 جربه ځای دی او تاسو له پکار دی د جومات ته ورته مخامخ د دواړو کلي په منځ کې دا ځای پروت دی. د روډ مسله اسانه را موټروی ته مردان روډ ته وځئ هغه طرف ته وځئ دا ټول پروګرام چې کوم دی نو په دې کې تاسو ته ټول سهولیات موجود دي. دا مخامخ خشته یو کرنل صاحب د حجره ده دا جومات جوړ کړی دی او داسې جومات یې جوړ کړی چې په ټول پړانګ 400 کې داسې جومات نشته. د کورونو په منځ کې دا 3 جربه ځای دی موږ سره او انشاءالله په دې کې زر تر زره انویسټمنټ وکړي. ښه دا ریټ هم چې کوم ایښودلی دی که نو دا مناسب دی دا بالکل داسې مناسب دی چې په دې ریټ په تا ته په دې ځای کې ځای نه میلاوي او دا موږ د غریبانانو مسکینانو هر یو مالداره سړي له هم پکار دی چې هغه هم والي
او د خپلو غریبانانو له یې ورکړي. انتقال په لاس انتقال په لاس پورې د دوی په شان صفا ځای نشته. او پیسې ټولې نغدي او پیسې لکه هغه خو بیا چې ستا مال اوس مثلا ما سره د بیانه وکړه او بیا راته وویل چې یو له 70 ورځې پس را سره نورې پیسې دله در کوم نو راشه ځان پسې فورا انتقال کوه او په انتقال کې به هم تا ته مناسب پیسې به تا نه الي. داسې به نه چې تا نه به څوک زیاتې الي انشاءالله. ښه کتونکو انتقال په لاس دی به دې نه پس نوره خبره بله نشته دی. موږ سره بل مشر ولاړ دی چې خپله پېژنګلو زم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پیروز دی او د لساتو کلونو د پراپرټۍ سره تعلق ساتم. دا ځای موږ غشتې په رسالدار کې لیکي. نو دا ځای د 2 لکو او 3 لکو د مرله قابل نه دی. دا بس د غریبو خلکو دپاره دی او دې له موږ یو ریټ مقرر کړی 50,000 روپۍ فی مرله. په موقع باندې انتقال دی، په موقع قبضه او پیسې به ټولې کېږي. نو دې کې نه کشتونه شته نه پکې نور څه داسې خبرې شته. نور سهولیات ورسره هر څه شته، جومات ورسره نږدې دی، حجره ورسره نږدې ده، ټول څیزونه دې سره خوا کې دي. نو بس دغه یو پروګرام موږ جوړ کړی دی چې یاره زموږ دا روزګار دی، زموږ دا کار دی په چارسده کې موږ کوو دا روزګار. نو چې سړي ته په موقع باندې انتقال ملو شي او په موقع باندې د ټول کارونه وشي نو انشاءالله خوشحاله وي، مطمئن به وي، موږ به مطمئن یو د هغې نه. خپل موبایل نمبر ووایئ. 0343 90 64 351 0343 90 64 351. تاسو حاجي صاحب خپل نمبر ووایئ. زما نمبر دی 0346 91 378 او په زون کې 0346 91 378. کتونکو انتقال په لاس دی. دا چې وایي کیش پیسې دي نو په دا ځای د 50,000 نه ګران دی. یو سړی پیسې انویسټ کوي ګټې له اخلي نو بالکل یې اغستی شي. او موږ سره دی چې عمر کاکا هم چې کوم دی نو موجود دی، خو ودان پراپرټۍ والا د کلونو راسه چې کوم دی په دې 400 کې هغوی کار کوي. نو اعتمادي باوري خلک دي او دغه تاسو ته موږ ښایو چې ډېرو خلکو زموږ نه دا ډیمانډ کوو چې یاره ارزان ځای راته وښایه چې قیمت یې کم وي. نو الله دې کي چې هر سړی خدای پاک د خپل کور مالک کی چا چې ځان له جمع پونجي دغه کړي وي هغه چې یاره ځان له په یو ښه ځای کې ارزان ځای اخلم نو 15 مرلې م اغستی شي، دلته کې وله ورکولی شي 10 مرلې م اغستی شي، کنال م اغستی شي او د سر نه واله اخره پورې چې کوم دی ډېر ځینه پکې خرڅ شوي دي خو لږ ځینه پکې پاتې دي. نو موږ وایو چې موږ د خپلو کتونکو سره همدا شریک کړو. زما په دې دغه کې دغه مقصد دی ځکه چې نن اخرنۍ کوجه ده او زه چې خبر شوم نو ودان پراپرټۍ والا چې یاره موږ سره داسې ارزان ځای هم شته دی، ما یې خلک ډیمانډ کوي نو ما ورته راځه چې ځو چې په هغې باندې خلکو ته ښودنه وکړو. نو دا 12 فوټه سراسري لار ده، بالکل په یو ګیټ دننه چې کوم دی نو دې کې یو محله جوړېدی شي هغه ځای کې. خو چې تاسو وایئ چې هغه سر ته به کې لاړ شو او بیا نو بیا دې خوا پلاټینګ یا دې خوا پلاټینګ دا به کېږي او همدا هم د دې ودان پراپرټۍ ته دا ځای پاتې دی. خو دوی پکې اوس چې کوم دی نو دغه پلاټینګ کړی دی چې تاسو ته پکې 15 مرلې 10 مرلې او کنال او په 50,000 50,000 یو سړی دی راشي ازمیښت وکړي دا ځای دی وګوري، دې ته د لارې وګوري، دې ته رسایي څنګه ده او بیا رسالدار کلي چې کوم دی ما تاسو ته ووي چې یو خو ډېر پرامنه خلکه دي، خواږه خلکه دي او د مینې ډک خلکه دي. څنګه بالکل په دې ځای کې هېڅ قسمه شرپسند خلک نشته، ټول پاک خلک دي، د دې کلي خلک دي، ښه خلک دي، دومره زبردست خلک دي. دا یو کرنل صاحب ځمکه و موږ د هغه نه اغوښتې ده او په دې کې یو خشته جومات هم جوړ کړی چې په ټوله پړنګ 400 کې نه چې په یو ځای کې هم داسې جومات نشته. تاسو بیا په دې ویډیو باندې وګورئ ورسره یې خوا کې خشته حجره ده او د ټولو خلکو تابعدار سړی دی او دا ټول خلک داسې زبردست خلک دي که نه چې څوک به د کوره له روره اوبه راوړي، څوک به دله روټۍ راوړي، څوک به درله چای راوړي. هر یو سړی په داسې طریقه کې دی چې هېڅ قسمه شرپسند خلک دې ځای کې نشته. صحیح په هر لیول سره چې کوم دی نو دغه ودان پراپرټۍ والا تاسو له چې کوم پلاټینګ درکوي دفتر ته هم راتلی شي، دران روډ باندې دفتر دی په کې دې چې کوم موبایل نمبر وي په هغې ورسره رابطه کولی شي. دغه باقاعده دغه چې کوم دی نو دا ټیپ ویل دی خو څه شي دا ښه زونګ ستن ده وګوره جي مخامخ وګوره جي دغه زونګ ستن ده. یعنې د ډېرو ځینو کې اوس زمونږ چې کوم دی د نن نه 15 کاله مخکې ځای اغستی موږ چې په کوم کور کې اوسېږو هلته زونګ کار نه کوي، هلته ټیلینار کار نه کوي، هلته جیس کار نه کوي او دا دلته کې دا رستنه لګېدلې ده سوچ وکړه او بجلۍ هغه د بجلیه خوا هم تللې ده او په مین روډ باندې چې کوم دی نو هم بجلي ده او دغه مین شاره ده او دا موټر وی ته هم وتلې د اوبو نکاسي ډبل له اخوا هم ده او دې خوا هم ده ښه. نو ډېر ښه ځای دی، راځئ
په دې نمبر رابطه وکړئ ځان له پکې بوکینګ وکړئ لږ ځای پکې پاتې راشي دا نه پې څوک مخکې نه شي تاسو یې واخلئ ډېره مننه خوشحاله